صحافي صدیق جان دعوا کړې ده چې عمران خان ته د بلډ پریشر مسله ده او د بلډ پریشر مسلې په وجه باندې عمران خان پیمز هسپتال ته منتقل کړل شوی دی د خلکو نه پټ د میډیا نه پټ لک ټایم د پاره او صدیق جان وایي چې دا خبره زه مکمل ذمہ داری سره کوم. صحافي صدیق جان چې کوم دی دا یو ډیر زوړ اده خبرونه مطلب تقریبا 95% حقیقت وي، یعنی د غلط خبر نه شیر کوي او د دې خبره د مکمل ریسپانسیبিলিټي اشتل چې زه مکمل ذمہ داری سره دا خبره کوم چې د عمران خان بلډ پریشر هاي کیږي او د هاي بلډ پریشر په وجه باندې عمران خان پیمز هسپتال ته هم منتقل شوی دی د میډیا نه پټ د عوامو نه پټ. اوس د کې حقیقت شته کنه دا براتون کې وخت کې مکمل خبره ښکارا شي چې او واقعي عمران خان په دیش په دیر وځ د اډیالا جیل نه راوي کړل شو او پیمز هسپتال لا د هاي بلډ پریشر په وجه باندې منتقل شو. خو د عمران خان یو وکیل د فواد چودري روډ دی چې هغه هم پرون یو سټیټمنټ جاری کړی هغه هم ویلو چې د اډیالا جیل نه د عمران خان د صحت حواله سره کم خبرونه راځي نو یقینا دغه خبرونه ډیر زیات افسوسناک دي. د عمران خان صحت چې کم دی اغار وستر ودا خرابيږي په جیل کې او اوس د عمران خان چې کم بلډ پریشر دا مسله ده نو دی حواله سره د عمران خان خو بل ورځ علیما خان دا بیان جاری کړو چې عمران خان خو مکمل فټ فاټ دی دا خو نو شوګر شته دی نه دغه بلډ پریشر مسله شته لکه نه دغه هاي بلډ پریشر چلی نه لو بلډ پریشر چلی دغه د بلډ پریشر ایشو مخ کې نه و. اوس په جیل کې ډیر صحافیان ډیر ماهرین ډیر قلمنګار دا خبره هم کوي چې کې د شي دله داسې خوراکونه ورکړل شوی وي چې دله د بلډ پریشر دا مسله جوړ کړل شوی وي او بلډ پریشر دله باندې کول غواړي لکه مختلف قسم خبرونه ګوره بیا نیگیټیو خبرونه هم مخه راځي پازیټیو خبرونه هم مخه راځي خو یو سور وځو داسې د عمران خان د جیل نه د اډیالا جیل نه د عمران خان د صحت حواله سره یقینا چې تشویشناک خبرونه راځي. بل عمران خان د جیل نه دا خبر هم را لېګلو چې زه خپل خوریانو سره ارجنټ بیس باندې ملاقات کول غواړم او خوریانو ته وی چې خیر تاسو د اډیالا جیل نه بهر د اډیالا جیل سپرډنټ تاسو لیکلي ورکړئ چې مونږ عمران خان سره ملاویږو خو مونږ به سیاسي خبرې د ملاقات نه پس بهر میډیا ته یا بهر خلکو لر نه کو ځکه عمران خان کې د شي دله څه پیغام ورکول غواړي څه اهم ریسپانسیبিলিټي ورکول غواړي یا څه اهم دراس خبره کول ورته غواړي یا عمران خان ول د خپل صحت حواله سره سوي یا کې د شي عمران خان صحت واقعي خراب شي او عمران خان لم پته لګیدلی چې بس زما وخت را جوخ شوی دی څه پیغام خورینو ته ورکول غواړي دا څه قسم خبرونه هم میډیا تر روان دي. او اوس صحافي صدیق جان چې کومه دعوا وکړه چې د هاي بلډ پریشر په وجه باندې دا صحافي صدیق جان نه دی نه مخکې بل صحافي هم ویلی و چې عمران خان ته د بلډ پریشر مسله ده چې د هغې حواله سره بیا علیما خان دا ویلو چې نه عمران خان خو مکمل فټ دی د هغه له خو نه شوګر مسله وانه د بلډ پریشر مسله و لاست ټایم چې هغه سره موږ ملو شو هغه مکمل تندرست هغه مکمل چاک و چوبند جی. نو خیر دا صحافي صدیق جان دعوا کړی دا د خو چې زه ریسپانسیبিলিټي مکمل ذمہ داری سره دا دعوا کوم چې عمران خان ته جیل کې د بلډ پریشر مسله او د بلډ پریشر مسلې په وجه باندې هغه پیمز هسپتال لا منتقل کړل شوی دی. نو خیر دا اپډیټس ودی حواله سره تاسو سره دا کمنټ لازمي وکړئ.